په 90 لاک روپو کې د سب جی دا دړې دي دا دوه دړې دي نو دا خو تقریبا لکه زه په دې ارسه پوهه یم اورې په دې باندې 10 لاک هم نه لګي اورې په دې کې د لکه دا په څنګه 90 لاک روپۍ ولګي دا چې بای زنګ په نوي کې لګي حساب شي زنګ دا نوي کې هم بای د یونین کوسل کوټې حصہ ده بای زنګ دې لکه خاص ممبر نشته دي څوک نشته چې زنګ د حق تپوس وکي مطمئنه په دې باندې نه یو چې به خلک بوزغلا ته لاسه چي زینا ته لاسه چي بس کار بورانی کی ورځ ته ورځ. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم خوږو او ډیرو درنو کتونکو ستاسو ورور شهاب خان جی تاسو ته په یو نوي پروګرام کې هرکلی وای. قدرمنو کتونکو تحصیلي بریکوټ او علاقه نوې کلی دی دا وخت په نوې کلی کې موجود یو. په نوې کلی کې به د خلکو نه دغه تپوسونه کوو چې د نوې کلی خلکو ته څه مسئلې مسایل دي څه ستونزې دي یا د دې نه علاوه څومره کارونه شوي دي د اوسني او موجوده حکومت نه څومره مطمئنه دي نو د دغې نوې کلي د دغې خلکو سره به مونږ په دغه پروګرام کې خبرې اترې کوو. مونږ سره اوسئ. د نوي کلي کې خو د ټول نه مخکې مسلې دا دي چې زمونږ کم دا پیپ راغلی و د ګیس نو 2 کیلومتره زمونږ د نوي کلي و هغه ټول زما خیال کېږي چې په کوټې کې استعمال شو. اوسني حکومت نه ډېر مطمئن یو د لارو دپاره د بجلي هر شی راله وکړو صرف د ګیس کار زموږ ونه شو. کوټه کې هر ځای کوو چې موږ دا پیپ چې دی دا په نیمګړې کې راته پاتې دی موږ داسې معلومه یو دی. شهاب خان یو خو اولنۍ خبردار چې ناڅاپي غونډه کې رانه واک لتلی مو خولې را باندې راغلي دي د خبرو په موډ کې ډېر نه یم. زمونږ په کلي کې مسلې ډېرې زیاتې دي. زمونږ د بد مرغه مین خبره چې دا هغه دا ده چې زمونږ MPA زمونږ MNA هغه صرف په کوڅه پسې او په لښتي پسې لګېدلی دی. یعنې تاسو یقین وکړئ زمونږ چې کوم مسلې په کار دي که نه لکه زمونږ د نوي کلي ډسپنسري چې د زمانې نه موږ دا لګیا یو چې مهرباني وکړئ دا موږ له دغه کوي دا اپګریډ کوي دا BHU کوي خو دوی وایي چې نه قانوني په یو کونسل کې BHU نه کېږي نو موږ ورته وایو چې یاره تلنګ چې د هغه BHU دی او چونکې بریکوټ ډیګریډ شو نو کم از کم دا خو موږ له راچسي کوي که نه نو تر اوسه پورې به دې باندې حساب الوره شو. بیا زمونږ که د خیالي دا سکول دی ډېر زیاته ځمکه سره ډېر ښکلی سکول دی ایون دلته که یونیورسټي جوړېږي که نه نو دا پکې هم جوړېدی شي. موږ د هغې ته څو پېرې دا خبره وکړه تاسو مهرباني وکړئ دا سکول چې دی دا د جنکو هایر سیکنډري کوي ځکه چې دې علاقه کې د جنکو هایر سیکنډري سکول نشته. دا های سکول چې دا کوټې ده الریډي هغه اپګریډ شو ټیک شو نو که سبا فرض که ضرورت شي د جنکو کالج هم جوړېدی شي مسله نشته. بله خبر دا ده چې په دې دا ګراوند چې زمونږ و دا ډېر زیات انکروچمنټ پکې ډېر زیات شي آرمي والا دی الله پاک خوشحاله کړي دا زما یو بچی به د آرمي کې دغه و د هغې ملګري و ډېر یو کیپټن و هغه ته مونږ بیا دغه وکړو هغه بیا دا دغه کړو موجوده MPA صاحب چې پکې کار وکړو خو زما په خیال باندې اوس دا کار چې دی دا ډېر زیات پریز ورتی نه دی. یو خو دا دیوال دنګول غوښتل جنګلبي مضبوطه جوړول غوښتل د ټایل ته هېڅ ضرورت نه یو مضبوط ښکلې باجرې پرې کړی وی ابا ټیکو ټیک سر دا راته وایه که نه چې دا موجوده چې موږ په کمزې کې ولاړ یو د دې د دې کار نه تاسو مطمئن یې که نه دا خو ستاسو کې کار څه لږ ډېر زیات مطمئن نه. یو خو دا دیوال چې دا خسته شوی دی دا دیوال نوی کول پکار و بل دې ته جنګله کول پکار و چېرې دا خلک په دې باندې اوړي راوړي نه که تاسو خیال دی آرمي والا په دې باندې مختلف کوټیشنز کړي حدیث به لیکلي چېرې دا خلک د پاسه راوړي خو هغه شعور خو زموږ نشته که نه د قرآن د آیات د پاسه او د دغه د پاسه د حدیث د پاسه موږ پرېږدو د پاسه پلاسو دا مین ګډ شته او خلک به دې دیوالونو د پاسه راوړي دا خو زموږ خپل شعور هم نشته که نه پکار ده چې موږ کې شعور راشي. سر دا راته ووایه که نه چې د موجوده حکومت نه چونکې تاسو ایز ا ټیچر دا معاشره تاسو ډېره ښه کتی شئ تاسو په هر څه ډېر ښه پوهېږئ د موجوده حکومت نه تاسو څومره مطمئن او په څه نظر ورته ګورئ؟ د موجوده حکومت متعلق خو به زه دا ووایم چې د خلکو کوم امیدونه یعنې به ذات خود زما حالانکې زما د پارټۍ سره هېڅ تعلق نشته خو به ذات خود زما هم د عمران نه یو امید و او تاسو یقین وکړئ چې دا خلک دومره ناامیده شو او ډېر زیاته مایوسي به دې خلکو کې راله ځکه چې کوم منشور د دوی کومې خبرې دوی دا کولې ټوټلي هغوی باندې یو ټرن واغستو او د خلکو چې کوم مسایلو تاسو یقین وکړئ په هغې کې تر اوسه پورې په هغه باندې 10% ابل هم نه دی شوی. په دې کلي کې خو دا غټه مسله دا روانه ده چې لارې دا بره لار ده د غره غاړې ته د دې کې دا مسله ده چې دا جوړه نه شوه چې د بعضې ځای پکې جوړ شي او بعضې ځای په لږ کار وشي او بس بیا خبره ختم شي او یو د دې اوبو دا کار دی چې په هغې خو معلن سات کار روان دی خو پته نه لګي چې پوره کېږي نه پوره کېږي او یو د ګیس عرضې ګیسونه ولګېدل او دا خلک په غیر معلومه پاتې روډ په غاړه لګېدلي دي
او بره چې دی بره خلکو ته ډېر سخت دغه تکلیف دی د ګیس او د اوبو او د لارې او مطمئنه په دې باندې نه وي چې بای خلک به اوس غلا ته لاس اچوي زنا ته به لاس اچوي بس کار به ورانېږي ورځ ته ورځه جی د موږ د لارې مسلې شته د اوبو مسلې شته د اوبو د پریشر خراب دی اورې جی د دې نه علاوه درته نورې کمی مسلې بس د دې نه علاوه خو دا مسلې دی چې بای چې لکه مونږ چې کله د وټونو ټایم راشي نو لکه دا ټول ایم پی ګان صاحبان چې ټول راځي زموږ ګراوند ته راځي وای تاسو له دا کار کوو بیا بای چې کم په اخره کې کم وټونه وګټي نو چې بیا کم کار کوي نو بای چې کم هغه خپل مخصوص کسان دي سپیسیفیک هغه کم چې ځان ته هغه دغه یورې ټیم والا نو بس بیا سیب د ماما خوري کار کوي لکه هغه د کور مخې ته لارې جو بای لار کیږي او عامل لار نه کیږي بای زموږ د سینه پوری لار د هغه بیخي لکه چې بارانو شنو خټي اقلا نه کیږي او بای چې د کم د پیټې خپل ورکران دي جوړ هغه لارې باندې سوق زم نه لکه دا په کار دا عوامي کار دی چې لکه د عوامو پورا چار یو سړی پیځ په کار چې هغه لار جوړږي دوی سیب هغه لار جوړه چې چا لکه خپل لاغو د خپل کسي کار دا غو کیږي بای زموږ نه کیږي او نه څوک د تپوس کوي چې راځي او دا کار تاسو مسله دی اسه دی هغه دی وسایي چې بیا راځي وټونه جوز بیا موږ ته راځي چې تاسو دا کو نو موږ د حساب دی چې نو بس په دغه ټایم کې بزنګ دا ریاکشن چې بای موږ دی لګه سخت خپيو اور موږ سره چې کوم وعده شي دی بای باندې پيو کې عمل نه شي د موجوده حکومت 10% هم نه ام سټیسفاید ځکه چې دا زمون ګراوند دا الریډي آرمي جوړ کړي او صحیح دا په دې باندې رالو ډاکټر امجد سے په خپل بورډ ولګاو او په دې باندې تقریبا 90 لک روپۍ راوته په 90 لک روپو کې د سب جی رات دړې دي دا دوه دړې دي نو دا خو تقریبا لکه زو په یار سپو ہے مور په دې باندې لس لاک هم نه لګي اور په دې کې د لکه دا پسنګ 90 لک روپۍ او لګي دا چې بای زنګ پنی کې لګي حساب شي زنګ دا نه کې له هم بای د یونین کوسل کوټې حصہ ده بای زنګ دې لکه خاص ممبر نشته دي سوق نشته چې زنګ د حق ته پوس وکي چې دا زنګ په کلی باندې 90 لک راوته نو دا 90 لک یار موږ په دې سین په لار ونی لګي زنګ په دې غر په لار کې دا خټي دا په دې ولي نه لګي بای په ګراوند کې مخ کې خلک واړه گیم کا اوس پکې کوي اور دا دړې لګي دې نو څه پیدا 90 لک روپو لګا زو بیخي لګا زویم چې ټول کرپشن دی بای د دې بای صحیح انویسټیګیشن وشو دغه